پرون د شپې د عنایت کلي په حدودو کې یو وړوکی ماشوم چې د هغه عمر به یا 10 کاله یا 12 کاله په دې منځ کې د هغه عمر هغه ډېر په بېدردۍ سره خطر شوی و. هغه له پانسي ورکړې وه او په بوټي پسې د هغه لاس تړلی و. یقینا چې دا ډېره د افسوس خبره ده، د افسوس مقام دی چې زموږ کم سن ماشومان، واړه ماشومان چې د هغه سره خلک دومره ظلم کوي، په دومره بربریت باندې وژني. دا خبره ذهن له هم نه راځي. خو یو مشر کس مړ شي، یو نوجوان هلک مړ شي، نو سړی به ذهن له یو خبره راولي چې شاید د دې د لاسه څه غلطي شوې وه، کم یو کار یې کړی و. خو وړوکی ماشوم به څه غلطي وکړي؟ کم داسې ګناه دې هلک کړې وه چې هغه ته په دومره ظلم باندې، په دومره وحشت باندې هغه له مرګ ورکړو. دا خبره زموږ د سیاسي خلکو لپاره، د علماو لپاره، د ټول لپاره ډېره اهمه خبره ده چې موږ په هر ځای کې خبره کوو. موږ به د سیاست خبره کوو، موږ به د علاقې د ترقۍ خبره کوو، خو هېڅکله موږ دا په ذهن کې رانه وستله چې زموږ په دې معاشره کې څه روان دي. ټول آی سپورټر زموږ ماشومان کوم حد ته ورسول، د هغو ذهنونه یې څنګه جوړ کړل. ګوره زموږ دا ځینې علما کرام دا حواله ورکوي وایي سیاست چې کوم دی دا د اسلامي معاشرې لپاره جدوجهد دی. د ټول نه بهترین جدوجهد دا دی چې موږ په دې خپل علاقه کې بدامني د دې سره چې کوم پاوډر آیس وغیره په دې پابندۍ نه ولګوو. موږ د یو کس نه ووټ غواړو او دا ورته ووایو چې ستا لپاره موږ معاشره جوړو، ستا د مستقبل او ستا د بچو مستقبل موږ روښانه کوو، د دغه په بنیاد باندې ته موږ له ووټ راکړه. نو که د دې کمپین په دې باندې موږ عملي کار وکړو، په هغه عناصرو باندې یا په هغه کارونو باندې موږ پابندۍ نه ولګوو چې د کوم نه په معاشره کې بدامني خورېږي، د ماشومانو ذهنونه خرابېږي، په ماشومانو باندې خلک ټارچر کوي یا ماشومان هغه لارې ته راولي چې د هغه مستقبل خراب وي. زیاتره موږ داسې یو په دې خپل علاقو کې یو، په دې کلو کې یو واړه ماشومان چې د هغو عمرونه 8 کاله 10 کاله د هغو عمرونه هغه به سګرټ څکي، هغه به چرس څکي. او اوس زیاتره دا یو ټرینډ روان دی چې کم سمګلران یا کم کس آیس خرڅوي نو دا په وړو ماشومانو باندې خرڅوي. هغو له پیکټ په جب کې ورکړي، هغو له روپۍ ورکوي 400-500 روپۍ. آیا تاسو دا خرڅوئ چې د پولیسو رسایي تاسو ته نه کېږي یا در باندې خلک شک نه کوي؟ نو زه بیا خپل انتظامیه ته، سیاسي خلکو ته، پولیسو ته، د علاقې مشرانو ته، علما کرامو ته وایم چې ګوره دې ماشوم دا قتل دې تپوس به زموږ نه کېږي. د دې سره ته کوم ظلم شوی دی په دې کې د باجوړ د سیاسي خلکو نه واله انتظامیه پورې او هر هغه کس چې هغه ځان ته واکدار وي او په دې علاقه کې سیاست کې یا ژوند تېروي یا د علاقې مشر وي یا کشر وي، دا ټول په دې کې ملوث دي. ځکه چې تاسو مخنیوی نه کوئ، تاسو دې سپورټ کوئ، تاسو دغه قسمه خلک را مخې ته کلی دی، هغه به کې خپل سمګلینګ کوي، کاروبارونه به کې کوي، روزګارونه به کې کوي، او زما واړه ماشومان به کې قتلیږي، تباه کېږي به کې، ختمیږي به کې، د هغو ژوند ته به کې نقصان رسېږي. موږ ته دا وایو، په هره خبره کې دا وایو چې دا ملک د نوجوانانو دی، دا ریاست به نوجوانان مخکې کوي، د ملک له به ترقي نوجوانان ورکوي. نو زما خو 40% نوجوانان په نشو باندې اخته دي، په دوکو په چلول باندې اخته دي، په بېروزګارۍ باندې اخته دي، غلط کارونو ته لاس ورکړی دی. نو د ملک مستقبل به څه جوړېږي؟ دا ملک به څوک ورته ترقي ورکوي؟ زما نوجوانان خو تاسو هغه حد ته ورسول چې هغې بوټو ته خلک پانسي کوي، د هغو لاشونه خلک په چوکونو کې راښکوي. ذهنونه یې اوس مګلران جوړ کړي دي. د دې مخنیوی به څوک کوي؟ چې زه نه راپاڅېږم، ته نه راپاڅېږي، دا به هله موږ راپاڅېږو چې کله په دې باندې زموږ خپل بچي اخته شولو، کله هغه دغه رنګې په بېدردۍ سره خلکو قتل کړل، کله زموږ خپل کور ته نقصان رالی، بیا موږ افسوس کوو او دا به وایو چې ولې موږ د دې مخنیوی نه کوو. نو زه یو ځل بیا سیاسي خلکو ته، علما کرامو ته، واکدارانو ته، انتظامیه ته دا درخواست کوم، اپیل ورته کوم چې د دې مخنیوی دې وشي. زموږ د نوجوانانو زندګي دې نه تباه کېږي، د ماشومانو زندګي دې نه تباه کېږي. ګلونه ماشومان دي، د هغو په ذهنونو باندې دومره دباو وي، د هغو په ذهن باندې هغو دومره بوج اچولی وي، هغه یې دې کار ته رامایله کړي دا ته غټېږي زما د علاقې نقصان دی، د ملک نقصان مې دی، د صوبې نقصان مې دی، د قوم نقصان مې دی، د کلي نقصان مې دی. نو خداره د دې خلکو مخنیوی وکړئ.